عشر ویلې کېږي لسمې حصې ته عربی د فصلونو او د باغونو چې کوم زکات دي هغې ته شریعت کې عشر ویلې کېږي او عشر ورته د دې وجې نه وایي عشر لسمې حصې ته وایي د عشر نه دی عشر منه لسمه حصه نو چونکې د هغې په مال کې چې کوم زکات راځي هغه اکثر لسمه حصه نو دې وجې نه هغې ته عشر وایي عام ژبه کې ورته زکات هم ویلی شي خو د فصلونو چې کوم زکات وي او د باغونو کوم زکات وي نو د روپو او د سونی او د چاندی او د تجارت چې کوم زکات یې هغې کې فرق دی نقد روپو کې او سونا او چاندی او تجارتی مال کې 40 حصہ وي 40 حصہ 1/40 40 روپو کې 1 روپۍ سونا کې هم دغه شان ورکې روپو ته به راوړې چاندی کې هم دا شان ورکې کتا سره تجارتی مال دی هغې کې هم داسې کې او نقد روپو کې هم داسې کې خو که یو انسان سره فصل دی نو په هغې کې شریعت لسمه حصہ فرض کړې ده 40 حصہ نه دویم دا د زکات کال پس ورکولی او فصل کې دا خبره نشته چې کله د فصل راوټو کېدلو او تیار شو ورکې وي بل زکات او عشر کې دا فرقي چې زکات په مالدار سړي باندې یو حد ته چې کله د پیسې ورسیږي سونه چاندي ورسیږي نو الله تعالی باندې زکات عشر کې دا خبره نشته دی که ته غریب سړی مې خوستا فصل راوټو کېدلو او تیار شو نو ته به ته عشر ورکې اگر چې ته غریبې فصل دی وشو که او د عشر تعلق فصل سره وي نو چې فصل دی وشو د فصل زکات به ورکې عشر به ورکې دا څه فرقونه دي پکې او کمیش پس دی پکې بل فصل وکړلو د هغې به بیا ورکې او 2 میاشتې پس پکې بل فصل رالی د هغې به بیا ورکې دې کې داسې نه چې کال کې به یو ځل ورکې البته هغې کې سهولت پیدا دی چې کوم فصل نه ته کوم کرونده دې وکړله او د هغې نه د کومې دانې غنم جوار وغیره حاصل کړه او هغه د ځان سره کېغوسته سنبال دې کړه نو بیا هغې کې دوباره زکاتونه نشته عشرونه نشته دی نو که تاسو 2 کاله پروت دي 1 کال پروت دي خوراک سکال چې ته تکې خپلې خورې هغې کې بیا عشرونه نشته دی او بیا پکې زکات هم نشته البته که چا خرڅ کړه او پیسې را نقدې کړې نو د پیسو حساب به خپل هغه زکاتونو سره کوي خو بیا دې فصلونو کې 2 قسمه زکات وي کله لسمه حصه وي او کله شلمه حصه وي کله لسمه حصه عشر کله نصف عشر وي لسمه حصه به هم نیمه نو لسمه حصه چې نیمه کې نو دې ته شلمه وایي بیا 1/20 مثلا لسو منو کې یو من لسمه حصه ده او په لسو منو کې نیم من شلمه حصه ده داسې حساب یا په شلو منو کې یو من دا شلمه حصه ده او په شلو منو کې 2 من لسمه حصه ده دا خو اسانه خبره نو چې د چا فصل وشي دې طریقې سره باغه د هغې زکات ورکوي لسمه حصه کله ده شلمه حصه کله ده دې کې تفصیل دا دی چې هغه ځمکې ته به ګورو چې دا ځمکه باراني ځمکه ده که نه دا په خپله باندې ده اوبه کوي او نهري ځمکه ده او ټیکس ورکوي یا په جنریټر اوبه راوباسي یا کویانو نه پر اوباسي چې هرې طریقې سره اوباسي یا په نیرونو باندې ارټې لګولې دي غویان ته تاویږي لګې دی باقاعده کار پې کېږي خرچه پې زیاده راځي یا داسې نیرونه دي چې هغې باندې باقاعده ډېر ټیکس دی یو خو هسې لږ شان ټیکس وي یو باقاعده ټیکس وي یا تا جنریټر لګولی دی او ایراب ته دې پیپونه لګولي او نیر ته دې پیپونه لګولي او د هغې نه پې اوبه راکاږي او فصلونه نه ورکې یا د شیشې ورته لګولي دي او هغې باندې خرچې راځي بیټریانې دې ورته لګولي دي او شمسي شیشې دې ورته لګولي خرچه دې کړې ده اوس دې مومندو کې او دغه علاقو کې داسې کاري نو په دې باندې چونکې ستا خرچه ډېره راځي نو شریعت تا ته وایي په دې کې نیمه لسمه حصه ورکوه په 1 منو کې 1 من ورکوه په 10 منو کې خیر دی به نیم من ورکا په 10 ګېډو کې نیم ګېډې ورکا ځکه ستا خرچه پې ډېره راځي دا نورې خرچې پکې نه حسابېږي چې ما تخم راوړی دی او ما زمیندار لګولی دی دا خرچې پکې نه حسابېږي د اوبو خرچې اعتبار وي اوبو باندې چې کومه خرچه راځي او چې کومه ځمکه داسې وي چې هغه باران سره خړوبېږي باران سره اوبه کېږي
باران چې وشي نو هلته فصل کېږي، نور اوبه نشته. نو چونکې په دې باندې ستا د اوبو خرچه نه راځي او اکثر باران اوبو سره کېږي، یا د نیر اوبه دي خو تا نه آبیانه او ټیکس نه لي، یا د ایراب اوبه دي خو فري دي، د ولو اوبه دي خو فري دي، د نالو اوبه دي خو فري دي. نو چې دغه فصل چونکې ستا خرچه او خواري پې ډېره نشته، نو شریعت وایي دې کې به لسمه حصه ورکړې، دغې ته عشر وایي. بیا بعضې ځمکې داسې وي عزتمندو د خان او د زمیندار شریکي، د خانانو او د زمیندارو شریکي، چې هلکه د زمیندار ته وایي چې تا دا ځمکه وکرله او دې پالله او چې څه حاصل شو نو نیم به ته والې نیم به زه والم، یا مثلا 2 حصې به ته والې 1 حصه به ماله راکړي. نو په دې صورت کې به د دې ځمکې عشر څوک ورکوي؟ آیا دا مالک د ځمکې بیا ورکوي، آیا دا زمیندار بیا ورکوي، که دواړه بیا ورکوي؟ نو دا یاد لري عشر کې اعتبار اصل کې فصل لري، چې فصل د چای عشر پاغی، چې فصل نیم نیم وي نو نیم نیم عشر هم شو. فصل کې دی وي عشر تعلق ځمکې سره نه فصل سره. نو دی وجه نه که فصل ټول د زمیندارو نو ټول عشر به زمیندار ورکوي، که فصل د او د مالک په منځ کې نیم نیمو نو د نیم عشر باغ ورکوي، د نیم عشر بدا ورکوي. اسانه خبره دې ته د زراعت ځمکې وایي. او پیسه باندې اغستون کې ځمکې ورته وایي، پیسه م ورکړې د ځمکه جي، نو چې پیسه دې ورکړې چې څومره حصه د زمیندار دا به د هغې حصې عشر ورکړي. مثلا 2 منه وشو، 1 من مالک واغستو، هغه به د خپل من نه عشر ورکړي، بل به د خپل من نه ورکړي. یا بس ورته دې وایي زمیندار ته چې هلکه د سره دې عشر ورکړه، زما د حصې م دې ورکړه، بس د ټولې د سرې نه به حصې ورکړي. د ترېشل خرچه، د مزدورانو خرچه، دا خرچې به دې نه وباسي. بعضې کسان داسې وي چې 10 منه شوي وي نو د 2 منو خرچه دې وباسي، وي دا د ترېشل خرچه شوه او دا د مزدور خرچه شوه او دا د تخم خرچه شوه، دا ویستل د عشر نه نشته. البته بعض عالمان وایي چې د پټي نه چې بازاره پورې وړي د دغه سورلۍ خرچه دې ویستی شي، یعنې د هغې نه بعد به عشر ورکړه، نور به د ټولو نه اول عشر ورکې. نو دا د عشر سره متعلق یو مسله وي عزتمندو. عشر څه ته وایي؟ اکثر خلک